روان د پاکستان او افغانستان سیریز د چې کله د افغانستان او پاکستان میچ شوه دی نو پکې ګراوند کې جګړه هم شوه ده نو اوس سارجه ګراوند چې کوم دی روان چې کوم میچ دی د ټرای نیشن سیریز د پاکستان او افغانستان میچ په شارجه ګراوند کې دی نو شارجه ګراوند منیجمنت چې کوم دی اوس دغه جګړې روکتام د پاره چې پاکستانیان او افغانستان والا چې کوم عوام دي ای په ګراوند کې بیا جګړه ونکي نو دغه جګړې ختمولو د پاره د جګړې روکتام د پاره غي یو واجب بندوبست کوي چې دی کې بدای ناکام کیږي خو دې باوجود هم شارجه چې کم ګراوند ته دغه منیجمنت ویلي دي چې مونږ به ایکسترا سکروټنی کوو مونږ به جانچ پړتال ګراوند لچ څوک د نکیږي دغه تلاشي هغه به ایکسترا سیز به سره نه پریدو یا به ایکسترا سکیورټي چې کم دی مونږ په ګراوند کې ارینج کوو د پاکستان او افغانستان چې کله میچ شوه دي نو پای کې جګړه شوه دي نو د شارجه ګراوند وای چې مونږ به پاکستان کراوډ چې کم دی به بیل کې نو او د افغانستان کراوډ به بیل کې نو خو دلته سوال دا چتیږي چې د پاکستان کراوډ او د افغانستان د کراوډ پته به څنګه لګي لکه زه اوس زما زه لیټ سپوز مثال خبر افغانستان سپورټ کوم نو ما ځان سره د افغانستان جنډۍ رښتلې ده یا زم پاکستان سپورټ کوم ما ځان سره د پاکستان جنډۍ رښتلې ده اوس که چېرې ما ځان سره د پاکستان جنډۍ مې رښتې د افغانستان مې رښتې زه په دې حالت کې ورشم دا څنګه چې تاسو لښکاره ما نو هغه سکروټنی والا د شارجه کراوډ چې کم د شارجه د ګراوند چې کم منیجمنت دی ای به ما څنګه پیژنې چې دا د افغانستان سپورټر دی که د پاکستان سپورټر دی نو لکه دا به دغلته دی له مشکله شي چې کراوډ به دی نه پیژني که چېرې بطاقه ګوري مطلب دا غځي آی ډي کارډ ګوري دا غځي ریزیډنسي کارډ ګوري نو یې کوم ډېر داسې افغانستان رونه به شي به د پاکستان په کاغذونو دوبۍ له تللي وي نو بیا هم دغلته بدای فیل کیږي ګوره چې کلم د پاکستان او افغانستان میچ شوی تاسو لیا شي په انګلند کې چې کم میچ شو د پاکستان او د افغانستان اکم چې اماد وسیم او وهاب ریاض هغه اخر کې پارتنرشپ کو دا ون ډے میچ او اماد وسیم هغه چوکی وغلی او میچ وګټلو یا شي دله پاغه میچ کې په ګراوند کې هم جګړه شوی په انګلند کې او ګراوند نه بهر هم بیا جګړه شوی او پاکستانیانو او د افغانیانو چې پکی پولیس هم راغله او پکی خلک هم گرفتار شو پاکستانیان او افغانستان خلک په انګلند کې پولیسو گرفتار کړو د جګړې په وجه باندې خبیا په 2022 کې تاسو لیا شي ایشیا کپ زما خیال چې په دوبۍ کې میچ او پای کې هم جګړه شي او چې کورسۍ کراوډ په یو بل ماته کړي وي کورسۍ د ګراوند را وښکل شي او هغه ماته شي نو ګراوند لپاره هم نقصان رسیدلی نو شارجه چې کوم منیجمنت ته وي یا خو بیا اوس میچونه را روان دي ګرم میچونه دي او پاکستان او د افغانستان عوام خو ګوره په خبرو باندې نه پوهېږي وروره چې دی له به مونږ ووایو چې تاسو چپ شئ یا جګړې مه کوئ نو دی به زمونږ ومني نو یې وایي چې اوس داسې سیسټم کول غواړي چې دا جګړې روکتام وشي او د ګراوند نقصان پکې ونه شي هسې نه بیا کورسۍ پکې ماتې کړلی شي یو سړي به دومره ټیکټ نه شته چې څومره هغه ګراوند له کورسۍ پکې ماتې کې نقصان ورکړي نو اوس وایي چې مونږ به بیل بیل بیلولو کوشش کوو چې بیل بیل کینو که بیل بیل نه کینې بیا مونږ سکیورټي زیاتو په ګراوند کې په هر سټینډ کې به درې څلور سکیورټي والا ولاړې چې جګړه کیږي به کسان د ګراوند نه بار کوي یا به پولیس له ورکوي نو څومره هم په دوبۍ کې رهایش پذیر پاکستانیان دي افغانستان رونه دي نو ریکویسټ به ولله دا وکړو چې میچ وګوره یو بل سپورټ کوي او د جنگ جګړو نه قلار شي وروره خپل ټیمونه سپورټ کوي غلطه لهجه مې استعمالوي کلاړیانو له کنزل مکوي یا په سټینډ کې یو بل له کنزل مکوي او صحیح طریقې سره دا میچ انجوای کوي جګړه پکې ونه کوي جی ریپوټیشن مو خرابېږي د پښتنو تصویر غلط ځي غالډي غلط دی او نور هم تاسو غلطه وای نو کوشش وکړئ چې ښه طریقې سره دا میچ وګورئ خیر دا په اپډیټس تاسو د حواله سره لرئ کمنټ لازم